دریم سپارہ 11 نمبر رکوع سورہ آل عمران 3 نمبر رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک اغا خلق چه دا اللہ آیتونو منکر شل، ویقتلون النبیین بغیر حق، او پناہ حق پیغمبران شہیدان کرو، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، او خلقو کی حکم کون کی دوی قتل کرو. اغا خلق چه پا انصاف سره حکم کولو خلقو کی، فبشرهم بعذاب علیم، پس دوی خلقو تا خوش خبری ورکی دا درد عذاب. اولئک الذین دک اغا خلق تی حبدت اعمالهم، چه زیشول عملون دا دوی فی الحیات فی الدنیا والآخرہ، پا دنیا و پا آخرت کی، وما لهم من الناصرین، او نشت دوی لرسوک مددگر ہے. علم تر الی الذین آیات ونکتل او خلق تأوتو نصیبا من الکتاب، چاہتا چھ دا کتابی وحی سمیل او شویوا، یدعون الى کتاب اللہ، دوی تبلن کی دا اللہ کتاب طرف تا لیحکم بینہم، چھ دوی فیصلو کی، چھ فیصلہ وکړی تاسو دوی په منځ کې، ثم یتولا فریقا منهم، پس په دوی کې یو جماعت وګرځېدلو، وهم معرضون، په داسې حال کې چې دوی اعراض کوي. ذالک بانهم، دا په دې سبب سره بېشکه دوی قالو وی، لن تمسنا النار، هرگز به مونږ اور نه ټچ کوي، الا ایاما معدوده، مگر د شمار ورځې. وغرهم فی دینهم، دوی ته د دوی په دین کې فریب ورکړلی شو، ما کانوا یفترون، هغه چې دوی دروغ جوړول. فکیف، بس څنګه به وي، اذا جمعناهم، هر کله چې موږ دوی راغونډ کړو، یوم لا ریب فیه، هغې ورځې لره چې په کومه ورځ کې څه شک نشته. ووفیت کل نفس ما کسبت، او هر یو نفس ته پورا ورکړلی شي چې څه حاصل کړي وي. وهم لا یظلمون، په چا به هم ظلم نه کیږي. قل اللهم مالک الملک، ته دقسې عرض کوا اے الله مالک د ملک، تؤتی الملک من تشاء، تا چاته چې خوښه شي سلطنت ورکوي، وتنزع الملک ممن تشاء، او چانه دی چې خوښه شي سلطنت علی، وتعز من تشاء، چاته دی چې خوښه شي عزت ورکوي، وتذل من تشاء، چاته دی چې خوښه شي ذلت ورکوي. بیدک الخیر، ټوله ښېګړه ستا په لاس کې ده، انک علی کل شیء قدیر، بېشکه ته هر څه کولی شي. تولج اللیل فی النهار، داخلوي شپه په ورځ کې، وتولج النهار فی اللیل، او ورځ داخلوي په شپه کې، وتخرج الحی من المیت، راباسې ژوندی له مړي نه، وتخرج المیت من الحی، او را اوباسې مړی له ژوندي نه، وترزق من تشاء، ته رزق ورکوې چاته دی چې خوښه شي، بغیر حساب، بغیر د حسابه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، مسلمان د کافران نه ګرځوي خپل دوستان، من دون المؤمنین، علاوه د ایمان والو. ومن يفعل ذلك، څوک چې دقسې کوي، فلیس من الله شیء، پس الله سره د څه علاقه نشته، الا ان تتقوا، ادا چې تاسو بچ شئ، منهم تقاتا، لدوینا الله یره لرلو سره، ویحذرکم الله نفسه، او الله تاسو ته په خپل غضب سره یره درکوي. وإلى الله المصير، او الله طرف ته ګرځېدل دي. قل ته ورته وفرمایا، ان تخفوا، کچېرې تاسو پټ کئ، ما فی صدورکم، هغه چې په زړونو د ستاسو کې څه دي، او تبدوه، یا یې ښکاره کوئ، یعلمه الله، الله ته دا معلوم دی، ویعلم، دته علم دی، ما فی السماوات، څه چې په آسمانونو کې دي، وما فی الارض، څه چې په ځمکو کې دي. والله علی کل شیء قدیر، او هر یو شیز د الله په کابو کې دی. یوم تجد کل نفس ما عملت،
په هغه ورځ به پیدا کی هر یو نس هغه چې د عمل کړی من خیر د ښېګړې نه محضر د تر مخه حاضر وما عملت من سوء او هغه څه چې د بدو عمل کړی وي تود خوښوي به لو ان بینها و بینه ای کاش که چېرته وګرځېږي د او د دې عمل په منځ کې امدن بعیده یو لرې فاصله ویحذرکم الله نفسه الله تاسو ته په خپل عذاب سره یره درکوي والله رؤوف بالعباد الله په خپلو بندګانو مهربان دی